अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातिमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-अत्क़िया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا اللبنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ترشوا محبسة الشريف وين اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بطولنا أول مزفر سعادت گڑنا چکو مزائی کے مالے گولد شفی سبب ہوئے دے ننز آگے کلی تا ستاسو پا ڈوڑو ستاسو پا خوراک ستاسو پا چندو بانی چمم سبق از دکڑے و دفولو اصلاحونا ننز آگا سبق تاسو تا دہراول وارم او تاسو ته یو پیغام درکول غواړم چې ما د ډاګی بابا دې سبق نه دی هېر کړی، ستاسو وظیفې مې نه دي هېرې کړې، ستاسو هغه محبت مو نه دی هېر کړی او تاسو ته دا پیغام درکول غواړم چې دا نن موږ په کوم میدان کې ولاړ یو په دې کې تاسو زموږ سره ښه مضبوطه برخه ده. اللہ جل جلالہ دے زمون دا اصحاب و قربون دا دور نڈک کی او کم سبق کی را ترا کڑے دے دا قیام قیامت زمن موسیٰ دے چی دا قیامت پورز آوئی دا بسپین مخامخ شو چمون دا سے ونه وی چې تاسو زمون هغه سبق یې کړی دنیا مو هسته کړې وه یا د غیرو نه یې لیدلي وای دین مو پرېښی. الله دې زمونږ په هر حال کې مددګار شي او الله دې زمونږ دا کړه وړه د خپلې رضا ذریعه وګرځوي. زما عزیزانو ختم نبوت مسله دا اساسی مسئلہ دا بنیادی زنن تاسو په دې مسله باندې پوهه کول غواړم. ما ته پته نشته چې زمانه وړاندې به کوم وړو علماو تقریر کړی ما ورته حضرت یو څو کلمات واورېدل او خفه هم شوم مړه کې چې زه بیټې به رانم چې حضرت خپلې خبرې خلاصې کړې وې. بهرحال مېلمه ته په پته نه لګي نو زه د میزبانانو راسېدن نه راوستلم. زما عزیزانو محترمو زه تاسو په دې مسله باندې بنیادي پوهه کول غواړم
ټول تر ټوله تاسو به د ختم نبوت پوه شئ. په حجره مارکیټ کې ګلۍ او محله کې کالج او یونیورسټۍ کې چې تاسو د څوک چې ختم نبوت چې تا ته پته لګي خدا یو مسله ځان سره یاد کړئ چې د دنیا ګول ده. دا سید څوک وایي او موږ سره یې کار وکړو. هغه بابا جي او شاه منصور بابا جي به فرمایل چې داسې مه وایئ چې د انګریزانو چې موږ سپوږمۍ ته تللي یو، چې د انګریزانو چې موږ سپوږمۍ ته تللي نو تاسو سره ومنئ. نو چې تاسو سره ومنئ نو بیا به ورته وایئ زموږ جانان عرش معلا ته تللی. اوس خو دوی وایي چې دا څنګه تللی نو ته څنګه تللی؟ نو دی به وایي چې ما مشین جوړ کړی دی، جان مې جوړ کړی دی، په هغې کې تللی. نو موږ ورته ووایو که زموږ طرف سره ولې مشین دی؟ هغې ته بوراق وایي. د مسجد حرام دی، مسجد اقصی ته په بوراق وایي او د مسجد اقصی نه اسمانونو ته یې په معراج بولو. معراج وایي سیړۍ ده. اوس الکترانیک سیړۍ دي په سعودي عرب کې موټرو کې او هغه مکالمه کې ډېرې دي. سیړۍ باندې ولګي په خپله روانې لیفټ یو د لیفټ یو قسم دا دی، یو ډبې ورته کېده هغه داسې پاتې خلک پکې ولګي. دا بل قسم دی د لیفټ. نو معراج ته تللی دی اسمانونو ته په معراج په سیاړۍ باندې په لیفټ باندې د سدرة المنتهی نه تللی دی په یو بل جهاز کې چې هغې ته ربړ وایي. داسې یو وریځ وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاپېره شوه او پاسې کړو. نو په کوم ملګري کې ولاړ کېدی تاسو په داسې سپوږمۍ ته تللي نو فرمایل به چې دا به نه وایي چې موږ دا نه منو. خو زما عزیزانو دا دنیا ګول ده او زما استاد خواجه حق محمد رحمه الله د کندي یا شریف د یو غټې خانقاه شیخ و او د ختم نبوت سالار و. موږ ته یې ورځې په سبق کې ووي چې دا ختم نبوت باندې تاسو پوه کول غواړم. نو موږ ته یې ووي چې د ماشومانو سره یو بکسه مېلاوېږي هغې ته جومېټري وي. په دې جومېټرۍ کې یو څیز پروت دی هغې ته پرکار وایي. پرکار کې یو طرف ته سوپۍ لګېدلې وي، یو طرف ته سوپۍ لګېدلې وي او بل طرف ته په هغې کې پنسل دي. دا سوپه خلک چې ډېره جوړوي دا سوپه مخکې ږدي. د دې سوپې لاندې سورې وي، ښکاري خو نه ښکاري. دا سوپه چې موږ کېږدو د دې لاندې یو سورې پیدا کېږي. هغه ښکاري که نه؟ نه ښکاري. تاسو وایئ په دې نیم ساعته ګټه خو دا سماوار ساعته ګټه کوم ځای ښکاري؟ سوپه کې د پاسه پرته نه ښکاري. خو دا ولې مدیریت ته ورکړي؟ د کائنات ساعته ګټه تاسو یې دا سوپه چې موږ کېږدو د دې لاندې یو سورې کېږي، ښکاري نه. اوس یو ماشوم دی چې هغه دا سوپه کېښوده او دایره جوړوي. دا دایره یې داسې نیمه نه ده جوړه کړې او مور ورته آواز وکړو محمد یا احمد یا زکریا او د هغه سامان په ځای کېښودو رامنډې کړې. دا پرکار یې اوچت کړو. دا سوپه اوس ښکاره شوه، دایره نه ده پوره کړې. خو دا دایره نیمه مکمله کړه او بیا ورته چېرته مور او پلار آواز وکړو دی د مور او پلار تابعدار دی په دغه ځای کار کوي. دا کېږي خو د مور خبره بیا نه پاتې کېږي. بیا هم دا سوپه ښکارېږي او خو دا دایره مکمله کړه داسې او پرکار یې اوچت کړو بیا به دا سوپه ښکارېږي. زموږ استاد خواجه خان محمد نور الله مرقده موږ ته ویلي چې دا دنیا چې الله جوړوله نو د دې پرکار لاندې چې دا کم سوپه لاندې چې کم سورې کېدو
دادي محمد وكارنا دا دایره چې شروع کېده دا شروع شوې ده د آدم علیه السلام او دا دایره چې کمپلیټ شوه دا ختم شو په عیسی علیه السلام اوس تاسو زړه کې به یو شک راځي چې د ټولو نه اخرنی پیغمبر و پیغمبر علیه السلام دی موږ وایو که نه ټولو نه اخرنی پیغمبر علیه السلام خو د دنیا نظام چې الله جل جلاله آدم علیه السلام بې پلاره بې موره پیدا د دنیا اختتام په بل ډله کې و چې بې پلاره به سړی پیدا و نو یو یې بې پلاره او بې موره پیدا کړو اخرنی انسان یې چې عیسی علیه السلام دی هغه یې بې پلاره پیدا کړو او دنیا کې د دنیا نظام چې زه خدای زه بې پلاره بې موره پیدا کولی شم او زه بې پلاره پیدا کولی شم شیخو بابا کې یو سړی راغی وایي ما ته دوا وکړه چې پلار راته زوی راکړه هغه ورته دوا وکړه څه وخت پس بیا راغی څه وخت پس بیا راغی وایي ما ته دوا وکړه شیخو بابا چې ورته ویې تا واده کړی هغه وایي چې واده کړی واده مې کړی بیا تا نه راته ما واده نه دی کړی څنګه به چې غواړم نو چې کله دا دنیا د آدم علیه السلام د شروع شوه او په عیسی علیه السلام باندې دا دنیا کمپلیټ شوه او پر کار اوچت کړی شو نو هغه هستي چې په مرکز کې وه هغه پیدا شوې روپۍ وه او ښکاره شوه ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي انا سید الاولین والآخرین زه سردار یم د تمامو انسانانو لومبني زه او ښکاره شوې وروستو دا یې د پیدایش کارېدا ده لکه څنګه چې موږ دیره کوو اوس تاسو د عملي طور په دې کې یو فلسفه دی دا قادیانیان به کله تاسو ته وایي چې د پیغمبر علیه السلام ته خاتم النبیین ځکه وایي چې دې باندې کې راغلی دی نه دا چا وایي خاتم النبیین د دې وجې د پیغمبر علیه السلام د خاتم النبیین نه وایي دا وایي یوه معنا ده چې په آخر کې راغلی وي خو پیغمبر علیه السلام په لومړی کې راغلی وي هغه خاتم النبیین او که په منځ کې راغلی هغه خاتم النبیین او که په آخر کې راغلی هغه خاتم النبیین ځکه د خاتم معنا یوه بله معنا ده یوه معنا یې ده پوره کېدل کمپلیټ کېدل او یو معنا یې ده اختتام ته رسېدل او دا اختتام والا معنا یوه ده تاسو چې په سکول وي نو موږ چې به هومورک راکړو نو میاشت ډیوټي به وه په میاشت کې به دا یو ورځ دا سبق لیکي موږ به ورته کېناستو او د چې په هفته کې به یې کلاس کړو نو چا به رانه تپوس وکړو چې کار نه لیکي ما ختم کړی ختم کړی څه مطلب پوره کړی پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین د دې وجې نه دی چې د انسانانو د بشري تقاضو سره د الله رب الجلال د جانب نه د کمالاتو احساناتو فضایلو کمپلیټ په پیغمبر علیه السلام باندې شوی دی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه با حمد رب تنها داری دا تمام کمالات تنها یو کمال دا پیغمبر ته ملاو او تمام کمالات پیغمبر علیه السلام ته یوازې نو د دې نه علما وایي چې پیغمبر علیه السلام ته لومړی کمالات ملاو دي بیا د هغې یو کمال نه یو پیغمبر ته ملاو دی زه به تاسو ته په دې کې یو حواله درکوم سیر حنبیه یو کتاب دی د سیرت ډېر جامع کتاب دی حکیم الامت صاحب دا اردو ته راوړلی دی اصل کې عربی کې دی په هغې کې یو حدیث راغستی پیغمبر علیه السلام فرمایي زما دو دوستان دي ملګري وکړي دو دوستان مې دي په اسمان یو دوست مې دی ابوبکر او عمر بل دوست مې دی جبرائیل او میکائیل نو یو ورځ جبرائیل علیه السلام تشریف راوړ پیغمبر علیه السلام ته تپوس کې جبرائیل راغی تاسو سموال یې تاسو سموال نو بل مشر ورته رانه وایي موږ ته باچا وایي واقعا ورته کاکا وایي څوک د خاندان وایي
پیریانو په ژبه باندې ما ته باچا وویل او را خفه کېږي سړی چې موږ شروع ته د بلو باندې اواز وکړي سړی خفه کېږي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته جبرائیله ستا څومره عمر دی دوی ما ته خپل عمر نه دی یادو خو څلورم پرده کې کتاب والا وایي شاید چې څلورم اسمان ته مراد دی په دې کې یوه رڼا ده دا رڼا چې یو پرې راولګي او بیا بند شي او بیا لګي په دې کې اویا زره کاله تېرېږي معنا دا ده چې علما وایي چې اویا زره کاله لګېدلي وي اویا زره کاله چې بند شي بیا چې لګي بیا به اویا زره کاله بس لګي نو دا 1,40,000 سال دا معنی نه دي د 2,000 پېړۍ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل جبرائیله دغه رڼا زه ومه اوس راته ته ووایه چې ته به شریک ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو متى وجبت لك النبوة تا ته پیغمبري کله میلاوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل كنت نبیا زه خو د الله په علم کې پیغمبر وم وآدم بین الماء والطین او آدم علیه السلام دا د خاورې د اوبو تر منځ مشهور واقعه ده د معراج پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې موږ دا ټول وروڼه یو ځای کېناستو آدم علیه السلام نه والا تر ما پورې چې دا موږ ټول کېناستو دا خو ټول پیغمبران وروڼه دي الله دي موسی علیه السلام آدم علیه السلام ته وویل الله بنده دا مې وکړې دا وخوړلې موږ دې په تکلیف کې کړي یو ځان دې په تکلیف کې کړي بله به دې خوړلې وکړې آدم علیه السلام ورته وویل یا موسی تا ته کوم کتاب میراولی وی ما ته تورات وی په تورات کې کله لیکلي دي وی د دنیا د پیدایش نه 4,000 کاله وړاندې وی زما په باره کې به څه لیکلي دي وی ستا په باره کې به لیکلي فعصى آدم ربه فغوى پس آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه وښویېد دویم موسی چې زه د عقلي وکړم 4,000 کاله مخکې الله زما متعلق ویلي دي د نافرماني وکړه وښویېدو په دې کې وزن نشته په دغې 4,000 کاله لومړني کتاب د پیغمبر علیه السلام تذکره ده په دغې انجیل کتاب کې د پیغمبر علیه السلام تذکره ده او قرآن عظیم الشان چې به الله څومره مخکې لیکلی دا به الله ته معلوم وي ځکه چې قرآن د ټولو کتابونو اصل دی تورات څه سپارې دي انجیل څه سپارې دي او زبور څه سپارې دي ماخذ یې قرآن مجید دی ځکه دا کلام هم دی او دا کتاب هم دی تورات انجیل زبور کتاب دی او کلام دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله په قرآن کې فرمایي یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم یو د کله ویلي دي دی 2,000 کاله وړاندې په رښتو ته ویلي وو پیغمبر اسلام د دنیا کې 9 کاله نو پته ولګېده چې الله ورته وایي إنک بېشکه ته چې لمن المرسلین خامخا د لېږلي شوو پیغمبرانو نه او علی صراط مستقیم په یو غټ موټروې باندې روانې روډ جماعت سره دی پته لګي چې پیغمبر د سلام شته دی ځکه ورته الله وایي انک لمن المرسلین ځکه حدیث مبارک کې راځي الله اول زمان نور د خپل نور نه پیدا کړو بیا زمان د نور نه قریش پیدا کړل بیا د قریشو د نور نه باقي ماده دنیا نه آدم علیه السلام دا حدیث زموږ مشران وایي چې لفظاً ټیک نه دی معنی ټیک دی لولاک لما خلقت الافلاک لیکن زه د دین نه هټ کر مستدرک الحاکم والا حدیث تفسیر والا ولولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار الله فرمایي کو ما محمد نه پیدا کړی ما به آدم نه پیدا کړی جنت نه پیدا کړی جهنم نه تاسو وګورئ سیرې حلبیه چې آدم علیه السلام سرندیب په غر باندې راکوز شو جبرائیل علیه السلام راغی یو اواز یې وکړو الله اکبر الله اکبر اشهد ان الفاظ مختصر کومه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله چې دا
रास्ता पर मसू की वो पैदा की आखिर ने खातम नबीयीन दे आदम अलैहिस्सलाम को शाह मुबारक मुख लगे दले मुहम्मद रसूलुल्लाह खातम नबीयीन आगे वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने यार दी हस्ते पर बरकत निभा तासो बरकत बनेगा बरकत तो kita mandi tu mandi tu mandi kan so kita mandi oh barakat mandi berada masa yang barakat ni mah Allah berdoa Adam dari berjalan ke wajah antara kami itu bahal semanazir beriki Allah berdoa Adam alaihissalam लोग बने इंसान ने दुनिया तबारा तक की ईसा अलैहिस्सलाम आखिरने इंसान ने रसूलान की जदवी तेरा जोड़ शवा पैगंबर सल्लल्लाहु मरकजी से दे ला मरकजी से के बोली दे ला हर पैगंबर सरे ताल्लुक दे दी तेरी ने प्रकार द हर योजाकी सरे योशान पेड़ वरकुदा बेनस गड़बड़ भी तेरा बोल दे वदा प्रकार टेटड़ी नहीं तेरा बोल दे जोड़ेगी हर पैगंबर सर ताल्लुक दे नदी वजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल का शम्स दे और पैगंबरान मिसाल का नजूम दे और हर मर्द हर सूर्य का रड़ा हो गई सूर्य द्री हैसियतना और जिक्र करी दी यह हैसियत जिक्र करे रुजूमन लिशयातीन का बातिल खल्क दबार खुशी बल हैसियत जिक्र करे जीनत आसमान ولقد زينا السماء الدنيا आसमान दुनिया अल्लाह बदिस्तूर फैसला करे द्रीम हैसियत दे बदे की हिदायत दे लो खल्क दबारा लकिश्तई दानाव वाला खलक जला मुहाबतन बीबा बदिस्तूर वाला दस्तूर द्री बफियतुना कुरान जिक्र करी जीनत यौ हिदायत व दुश्मन तोड़ द्री हर पैगंबर अखबल ज़माने की दादरी टूटे हुए जिला कौम दबारा बा जीनत को तस्वूर है राष्ट्र अमेरिका राष्ट्र बरतानिया राष्ट्र चाइना राष्ट्र मलेशिया नकब चाहिए डागरी डागे बाबा जी तो खुद हालात जीनत शामसुर बाबा जी तो खुद शामसुर बाबा जी तो खुद जीनत लेकिन जिधर मुझे से देखनी هذا قول كذي دبار الجنان محمد عزيز الرحمن حزار من كذي هذا قول على كذي دبار الجنان الآن بمنبر قول على كذي الجنان أو تاجو العلماء تأخذ بمنبرات وارثاتي تبي كارون الجنان دي وعلماء لكذي قول كذي سبوجة كذا تناسب لما بنيوان ما تقول تبردي الزرب باسي ما تقول تزار تزار تيجيشا بدي الزرب باسي تيجي بوجة كذا شنو ممكن مشاهد أقول بلا متسوي زين الزينة دي لكن هذا كده يو كارثة وين كارثة بين قرآن الله وذا هدايته الله تجانبنا قوم تبارك هدايته هر پیغمبر ومسائل خلق تقبل پیغمبر السلام فرمائي كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر وأنه لا نبي بعدي وسيكون الخلفاء ويكسرون فبني إسرائيل السياسة لا منقلب كالمباران له يوم ينمر من الدنيا نار بل براغي قرآن تذكرة كرة تفضل مسيرة من الميوم وكان اليوم أنا إذن بالمباران هم وبدأ مساكين الزكاوة الحلال والحرام والجائز والناجئ لا بقوله بيزدكوه أو دريم كارد بالمباران له لحر باطل خلاف قول استقامة وتشكلوا لحر رسومات بدعاته شركياته دبارة طوله لا بالمباران بيوتيوها وبأسمان تبوغوري معها وريز نمر أسمان تبوغوري ودي أسمان جسستوري غربي أو سبكي دليل سبكي جوبا كيو لا جوبا كيجي كذا بالمباران مثال دي شوية وأنا كبير بالمباران أو جنا غرب أسطوري دي لا أول العصر بالمباران رسولان جوبا خدا دي طول بيستور رلا لا تقول ملا
ځکه دا دایره په منځ کې چې دا کومه هستي ده دا د هر پیغمبر ته رڼا ورکوي یا د مرکز نه رڼا دې ټول ته ورکوي او کوچنده کې دا پرکار موږ په کوم ځای کوچه کوو دا هستي به ښکاره کېږي بیا به د نورو پیغمبرانو پیغمبري موقوف ځکه پیغمبر علیه السلام حضرت عمر سے غصه شو لو كان موسى حيا وموسى عليه السلام ژوندی وي لما وسعه الا اتباعي هغه به بل طاقت نه و زما تابعداري زما ترسو بل پیغمبر نه خو الله رب الجلال دا پیغمبران په دې کې وجود راغلي نو علما فرمایي زما استاد محترم خواجه حمامت نور الله مرقدو دا انتم ذکر بار الله چې فرمایي حق دی أعد ذكر النعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يضره وقال حمامت نور الله مرقدو فرمایي چې د دې هر پیغمبر د پیغمبر سلام سره تعلق دی او د دې مثال داسې دی لکه معشوق چې الله پیدا کړي دا معشوق په اول کې پیس وي چې لږ لویږي دا ول مور سیدا کوي چې لږ لویږي بیا ول ډوډۍ مینه کوي کوته کې مینه کوي لږ کوي بیا چې ورو هغه شي برابر شي نو بیا ورته شکور کېږي نو د جوارو خوري کو شوګلې وسره سکي او پاراګي چرګان خوري او پاکوړ خوري او قوت پیدا کړي نو دا دنیا الله چې پیدا کړه دا کمزوري و د ډېر غټ طاقت یې نه لرو الله ورته لږې راغلی یو رڼا یې ورکړه بغیر د رسولوالي نه آدم علیه السلام آدم علیه السلام رسول نه دی نبي دی بس کار کوئ خوراک کوئ کاروبار جوړوئ او دوکانونه جوړوئ مارکیټونه جوړوئ ګاډي جوړوئ پایپ جوړوئ دنیا بادوئ دا کار او ذکر کوئ تاسو که نه کنه کوئ ذکر پیسو کو چالو یو وځ کوئ لا اله اوس د دې زړه جوړه کړي د پیغمبر سلام تذکر
دی واوري ورته په دا اول راغلی وي یوسف علیه السلام چې الله راولېږو لږه رڼا یې ورله تیزه ورکړه داسې نو چې ښځو ورته وکتل نو میوې یې په لاس کې وي او چاړه چې راښکته په ګوتو یې راښکه دا په ګوتو یې څنګه راښکه زموږ استادان وایي چې میوه به په خپله نه وړه کوي تاسو کېدې وړې کوئ کېدې به نه وړې کوئ میوه به نه وړه کوي میوه ته ټوټکۍ سمیت دا به مخې ته کېږي او که څلور کسان ناست وي څلور چاړې یې پورته کوي یو زما مڼه راغوستې چاړه ده نه په لاس کې نو ګوره ورته ما خپله چاړه وکړه بیا خوري یا نه یو سیاسي سړی دی نو خبرې کوي او وروڼه چې ګرو چوکانې مړه چاړه ورته راکړه چې زه مې میوه کړم څنګه یې سیدې جوړې کړې نو چې څلور کسان ناست وي څلور چاړې یې پورته کوي نو میوه چې راوړه میوه یې کېښوده کېدې چاړې وې د میوې بس هغو چې مڼه کټکوله بس لاندې چې راوړه ګوتې مور مې فرمایي عایشه صدیقه عفیفه رضی الله تعالی عنها خو زما د جانان حسن د مدینې خلکو لیدلی وي د مکې هغه د یوسف حسن چې ولیده د مصر ښځو ګوتې کټ کړې زما د جانان حسن چې لیدلی وي زړونه مې 40 سے لے کر 400 تک د عبدالله صاحب په نکاح کې 400 زنانو خودکشي کړې ده هانډ ډېوډ چې د عبدالله صاحب په زندګۍ کې کوم نور د پیغمبر اسلام ځکه مور به فرمایي چې یو ورځې زموږ جانان کور ته راغی شب رسالت کور ته راغله ما ورته ویل چې یا رسول الله نامت کېږه ما دوی چې عایشې ولیدې ما چې زما نه یو ستن غورځېدلې ده ته مې چېرته خوږدې شي د پیغمبر علیه السلام داسې مسکي د دې غاښونو د چمک سره یې دا ټول کور رڼا کو چې ما پې د کټکټو ستن راواغسته سبحان الله اوس تاسو به یې منئ یا به نه منئ موږ وایو پیغمبر علیه السلام نور دی تاسو به یې منئ تاسو سره خو نور دی قرآن کریم تذکره کی پیغمبر علیہ السلام نور دی مور میں فرمائی یوی غزوی نہ تو ماں بیوی چا عائشی ماں تدا پیٹ قربا چوا کمر بند بیما چو تا کمر بند قربا چو او کمر بند پیدا سے بھوکا کو جدا سے جو بھوٹا کو کمر بند دا کمر بند رو پاتا رہو دا کمر بند دا سے رو پاتا رہو ایمان دیوی چا عائشی بیا قربا چو چې ما بیا ورواچو مې بیا پرته راوړل ما ته وخندل ودې اوس ورواچو چې ما اوس ورواچو دا کلک پیغمبر علیه السلام عایشې ته خپل یو جلب و چې زه نور یم خو بشریت شکل مې همدا کړی دی ځکه دا انسانان زما د امتیان زما د دې نوراني شکل طاقت نشي ورته کتابونه ذکر کوي خو د جنت یوه حوره دنیا ته ناړې دوي بلې شی به پاتې نه شي یو غاښ ښکاره شو دنیا کې به رڼا شي دا جنت زموږ د جانان د وجې پیدا دی خو زموږ جانان خپل شکل یو غاښ دنیا کې ښکاره کړی دی دنیا کې به تیاره بیا نه ورکړي په دې دنیا پوه کوي كل كائنات پیغمبر علیہ السلام اعلی افضل اکمل اطیب طاهر مطهر دی الله رب الجلال پیغمبر علیہ السلام چې دا پیدا کړی دی اول کې پیدا کړی او آخر کې ښکاره کړی چې دنیا د دې طاقت لږ ولري او بیا خپل پیغمبر دنیا ته راولېږم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام فرمایي یا ابابکر ما کې چې کوم کمالات زما رب یې دي تنها دا زما رب ته معلوم دي بلکې چا ته نه ځکه پیغمبر علیه السلام مبارک علماء ذکر کړی دي چې پیغمبر علیه السلام سایه به نه وه ولې سایه به نه وه بشر تقاضا نه وه نور به لګېدو سایه به نه وه سپوږمۍ به لګېده سایه به نه وه دا خو محدثین حضرات وایي چې د دې وجې سایه نه وه چې څوک پرې خپله نه وایي خو تاسو د وضو بلېدې ما زه سمج کوم تاسو به سمج کوئ یا به نه کوئ زموږ په دې ځوانۍ په چوک کې د الله دا نوي دي کړی یو سړی هغه مې نورګاو ته ډېرېږو
چې مفتي صاحب دلته د سوالۍ نه بلې نه خبرې کومه دلته به د چوک کې د الله لارښود لیکلی دی دا چې د انور دې غاړې ته واوړي د الله لارښود په دې ځمکه وي دا ګناه نه دی هغه کې لاړ شه د هغه ځای ماته ډېر وکړه هغه چې لاړ وي په حق ځای ودرېږي چې په کوم ځای دا د الله لارښود دی په حق ځای ودرېږه چې په هغه ځای ودرېږه خو په دې لګېدو نو هغه وایي یو په ځمکه دې سپما لري دا په ځمکه نه دی دا په ځمکه دی دا په تاسو مهندسین وایي چې سایه څنګه په ځمکه نه لګېږي چې څوک تر پکې دي او پکې دي سایه مطلب دا نه دی نور دی نور خو موږ بریلیان په بدلو کې بار موږ دیوبندیان موږ حنفیان موږ جوهر علم لرو زموږ اسلام په هر شي سوچ کې زموږ اسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور دی د ټول عالم لپاره بشریت شکل کې راغلی دی الله رب الجلال بشر ته راغلی دی د دې وجه نه بشریت دې باندې بچولې ده چې دا انسانان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې عادتونو ته وګوري د نور عادتونه نشي اپناولی لاسونه مبارک سم خوځوي خونه مبارک ته غسل اچوي دا به په دې ناس کالیږي ږیره مبارکه منقضي څنګه پټکې مبارک تړي څنګه جامې مبارک اغوندي څنګه خو دا نور وي بشر نه وي پټ وي نو بیا به دا موږ ته معلومېږي څنګه الله وایي تاسو د پیغمبر علیه السلام دا عادتونه زده کوئ ځکه دا بشریت پکې واضح کړی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشر هم دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور دی الله را لېږلی دی دنیا ته اول ښکاره کړی دی په دنیا کې په آخر کې جنت ته به د ټولو نه لومړی دی د کمالاتو نه ډک کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نسبت باندې خاتم النبیین دی په دې نتیجه باندې ځان پوه کوي چې تاسو څوکونه کوي خاتم معنا کمپلیټ کېدل هم دي پوره کېدل هم دي خاتم معنا اختتام هم دی پیغمبر علیه السلام د پیغمبرانو تکمیل هم کړی دی پیغمبر علیه السلام تمام خبور تکمیل هم کړی پیغمبر علیه السلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الثقلین امام المرسلین تمام پیغمبران دا د عوامو پیغمبران دي پیغمبر علیه السلام د پیریانو انسانانو او د تمام پیغمبرانو پیغمبر علیه السلام د جواده د پیغمبرانو نه د ټولو انسانانو نه الله باندې واغسته یو باندې واغسته د پیغمبر علیه السلام نه وړاندې د تمامو پیغمبرانو نه د یو بل په نصرت باندې چې تاسو پیغمبرانو نه دا کارونه کوئ او د هر پیغمبر ګډ ډوډۍ وي ما سوا د دوو پیغمبرانو د هر پیغمبر ګډ ډوډۍ وي زما نه مخکې چې کوم پیغمبر دی هغه منم تصدیق یې کوم زما نه وروسته به بل پیغمبر راځي دا د هر پیغمبر ډیوټي وه یو آدم علیه السلام دی چې د هغه نه مخکې پیغمبر نه و نو تصدیق له چا نه دی کړی یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه نه وروسته پیغمبر نشته هغه بشارت نه ورکوي نو هر پیغمبر تصدیق کوونکی هم دی او بشارت ورکوونکی هم دی پیغمبر علیه السلام په دې معنا باندې خاتم النبیین دی مسلمانانو ورونو خو تا ته خپل پلان نه یاد تا ته خپل نیکه نه یاد تا ته خپل کلی خاندان نه یاد هېڅ خبره نه ده دا به څوک دی دا رب الله دی نیکه به څوک دی دا ته نه معلوم ته د کوم کلي اوس دې کې کلي کې باندې کېږم نو نسب دې څه دی هېڅ راته پته خیر دی اوس دې انسان یې نه انسان اوس خلک راپاڅېدل سادات دا نه تنظیم جوړ کړو جوارانو دا نه تنظیم جوړ کړو ګلانو دا نه تنظیم جوړ کړو اسباب ترکاڼه دا نه تنظیم جوړ دا د قیامت علامه ده چې عصبیات باندې به تنظیم وشي ازمان څوک راشي موږ د تنظیم جوړو زه ور چنده ورکومه او زه ورته وایم د ګلوارانو به تنظیم جوړ کړئ خدمت به د ټولو انسانانو کوو موږ ته پیغمبر علیه السلام دین میلو دی الله راضي کا په عبادت پیغمبر علیه السلام راضي کا په اطاعت مخلوق خدا راضي کا په خدمت دا دین دی نو پیغمبر علیه السلام دا د ټول کائنات ستا او زما اساس دی دا یو څو خبرې به دا سره زده کوئ پیغمبر علیه السلام نوم څه دی آسمانونو کې به کوم نوم مشهور دی
پلار نومې سو نیکه نومې سو د بل نیکه نومې سو د بل نیکه نومې سو علماو ذکر کړی دي چې پنځه نسبونه د پیغمبر علیه السلام زده کول لازمي دي محمد د عبدالله صاحب دی عبدالله صاحب د عبدالمطلب صاحب دی عبدالمطلب صاحب د هاشم صاحب دی هاشم صاحب د عبد مناف دی او عبد مناف د حسین دی دا زده کوي پیغمبر علیه السلام لونه څو دا زده کوي شیعهګانو یې فاطمه یې لور وه فاطمه یې چا ویلي دي چې فاطمه یې لور نه وه فاطمه خو زموږ د سر تاج دی موږ خپلو لورو نه نه وکړو د فاطمې فاطمه بېبي خو د جنت سرداره ده د ښځو د حسنینو مور ده د پیغمبر علیه السلام سفر د هغې ځای نه سفر هغې ځای نه خو د پیغمبر علیه السلام یو بله لور ام رقیه یو بله لور ام کلثوم یو بله لور زینب دا به یادوئ وروڼو د پیغمبر علیه السلام کړونه به یادوئ د پیغمبر علیه السلام ماماګان به یادوئ د پیغمبر علیه السلام زامن به یادوئ د پیغمبر علیه السلام پیدایش ځای به یادوئ مکه مکرمه کې څومره وخت تېر کړی هغه به یادوئ مدینه منوره کې څومره وخت تېر کړی هغه به یادوئ یاران به یادوئ څوک مو دوکه نه کوي ورنه د شیعهګانو کتابونه د دې خرافاتو نه ډک دي داسې خبرې به درته وکړي چې ستا به عقل هم نه مني چې رښتیا چې د خدیجې بېبي نه رقیه او زینب د کومې غاړې بس دا به زده کوئ د ختم نبوت مسله به زده کوئ پیغمبر علیه السلام د ټولو پیغمبرانو د سر تاج دی او پیغمبر علیه السلام اسان مثال ورکړی زما مثال داسې دی لکه چې یو محل سړی جوړ کړي او خلک بزي یاره ډېر ښکلی محل دی ډېر ښکلی محل دی یوه خښته پکې نیمګړې پاتې ده تاسو کې لیکئ هذا من فضل ربي یا ماشاء الله یا استوانه یا منظر د پلاني دا ګټه د یو خاص سړي په لاس دی پیغمبر علیه السلام فرمایي د پیغمبرانو مثال د هغې خښتې دی چې الله یو جمع کوله د هغې نه آبادۍ جوړ کړو ناظرین چې وطن ماشاءالله ډېر ښکلی آبادۍ دی یو ځای پکې نیمګړی دی چې دا پکې نیمګړی نه وي دا عبادت په خپله کارېدو پیغمبر علیه السلام فرمایي انا الذین اقتصد بس چې دې کې علما ټول آبادۍ مکمل شو غالبا چې دا یوسف بیدوري صاحب خبره ده دا خبره مختصر کوم دا حجاج په عدالت کې یا د احمد علي لاهوري رحمه الله واقع ده یا د عطاالله شاه بخاري صاحب واقع ده تاسو به ځان کې فرق کوئ د جج په مخ کې جج ورته وایي چې حضرت د دې ختم د نبوت څه معنا ده هغه وایي رحمت وایي چې دا رحمت چې دی نو معنی رحمت شوه نو تاسو دا مولان ولې وایي چې دا رحمت کمېدل پکار دی ختمېدل پکار دی دا پیسې رحمت دی که زحمت دی پیسې رحمت نو دا ډېرې پکار دي که لږې ډېرې پکار دي که نه رحمت دی که نه سودا پرې کېږي ملا پرې رضا کېږي مور پرې رضا کېږي هر څه کېږي عمره پرې کېږي هغه ورته چې بلکل پیسې رحمت دی او ډېرې پکار دي نبوت هم رحمت دی او ډېر پکار دی خو جج صاحب یو تپوس درنه کوم هغې زمانه کې به د زرو نوټو یا به د سلو نوټو ورته وایي چې د پاکستان ګورنمنټ نوټونه د روپۍ کې شروع دي روپۍ 2 روپۍ 5 روپۍ 10 روپۍ 50 روپۍ 100 روپۍ د 500 روپۍ 100 روپۍ دا تپوس درنه کوم جج صاحب چې دا پاکستاني پیسې رحمت دی نو تاسو په دې 100 روپو ولې ودرولي په 2000 نوټ جوړ کړئ که نه 3000 نوټ جوړ کړئ د 100 جوړ کړئ د 50 جوړ کړئ د 6 جوړ کړئ او د 10 جوړ کړئ پکار نه ده چې ډېر جوړوي او دا ولې سټیټ بینک کې جوړوي دا خو پکار دي په سوالۍ کې مشینونه کې سړیدان نه جوړوي رحمت دی که نه ډېر پکار دی که نه هغه ورته وایي نه چې قانون دی که نه سټیټ بینک وایي چې زموږ سره دومره سره سپین پراته دي نوټونه به دومره جوړېږي هغه وایي چې بلکل سټیټ بینک وایي
چې زما سره رحمتونه دومره پراته دي نو زه به پیغمبران دومره جوړ کړم اوس خو یو سړی د سټیټ بینک نه خلاف وکړي او نوی نوټ جوړ کړي نو تاسو ورته څه وایې وایي جعلي نوټ ورته وایو نو دا جعلي نوټ چې دی تاسو به د دې سزا څه ده وایي د ده سر جدا کول غواړي پانسي کول غواړي نو وایي چې یو سړی جعلي پیغمبر وي او دې وایي زه پیغمبر نه یم نو د ده سر جدا کول वो स्टेटमेंट वाली चीजों को उठाना नहीं होता वो स्टेटमेंट वाली चीजों पे नंबर आने नहीं होता जब हम हमारे घर में आप लोग पूरी चीजें बीमार जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हुई बीमार हुई चीज़ बहुत देर हुई चीज़ आप लोग तो मुक़द्दस की क्या वो पैगंबरान और पैगंबर सलाम कुछ मुस्कुराए दिखा नमूद बचाने का साढ़े वो जोड़ने की फिर दाल करने की करे मैं मत करो मैं जबरी में मत करो وجهان من موسى دوي بما يجب المقدس دي كم پیغمبر دي پیغمبرانو مسلم هغه خاتم النبیین نو مې ته په خاطر یو څه شته او غانا به وګورم د وخت د کائنات اے قسم په خدای کو زمانہ ذکر یو سکند دي خبرو مدد ته تیار دي چې دا قاضیانه انسان قسم په خدای باندې او کوي وایي چې نور کې دې کو دی وایي چې دا خبره لیکن موږ نه ویل کله وایي زمانه دی ما کله وایي زمانه بیماری راځي نو دا څه دی وایي او کله وایي چې په یو ټیم کې وګړه پرځي او په بل کې وګړه پرځي کو نه شي باندې وګړه پرځي نو پرما چې وګړه نه کوي دې ته موږ کې دا وایي او چې دا پیدا کېده نو زما سره د خپل خور په خان کې وکړو چې ولکه ولا اسکو دې د شروع کړو ولا وایي پاکستان دې هندوستان دې شکر دې افغانستان شته قادران دې ورته شروع کو طالبان راونیول تحقیق دې وکړو او هټو کې په یو هټ بلډینګ پورې ځوان کړل چې تاسو ته مونږ پیغام درکو چې زمونږ د پیغمبر پر ناموس ته حمله کوي سر به دې نه جدا کړو د تن دنیا ته به دې عبرت او قربان چې په پاکستان شریف باندې په پاکستان شریف کې د بابا توهین کفر دی سزا یې مرګ ده د عدالت سزا مرګ ده د میټین په سکندري کول مرګ دی پارلیمنټ په سکندري کول مرګ دی د مهمان په سکندري کول مرګ دی او زما په جانان په سکندري کول بیا هغه تجان سرخرید برامان انګریزانو هغه بیا انډیا ته کېږي هغه د برطانیې ته کېږي او خپل اما ته په قدر کې وي دغه ستاسو جنازه او دغه قاضیانه جنازه ان شاء الله دا په یو ځای کوزي ستاسو څو جنازه نه دغه قاضیانه مو څو جنازه ان شاء الله هم پاکستانیان یو هم کې وسه په شکل یو هم ستاسو نامه وکړه قاضیانو ستاسو مثال دې د ذکر قانون مار نو ستاسو نه څنګه کړدا وای نه باندې کېږي مې دې باندې کېږي ستاسو نه ان شاء الله دې جوړ ان شاء الله توارم محمدیان نو څنګه وړو چې زمانه جانان کې څه دي هغه ورځ په نمبر خده د خپل خاندان سره چې خپل جانان ورته تو وایي مدرعانی خوشحالی ده عمل لپاره چې دې کېدلې وتوبه لمن خوشحالی ده عمل لپاره سبع مرات ومکرره لمن لم يرني وآمن بي چې دې نه کېدلې په ایمان راوړې موږ د الله وګړي پیغمبر اسلام ولې تاسو لپاره خوشحالی ده تاسو زه نه کېدلې محمدیانو او ما په ایمان راوړې او که چاته موږ د شکوي چې دا ټول دنیا ورکوي او پیغمبر دې درغواړي موږ دا ټول دنیا ورکو پیغمبر اسلام دې د پیغمبر صلوات و سلام خاتم النبیین دی دا یو مسله ځان سره یاد کړئ بیا خبر راوړل کوم وایي ورو قاضیانان ډېر مکار خلک دي چې دا ناشي وجودي جماعت پټکتا اته ورته وایي چې پیغمبر اسلام خاتم النبیین دی دې ویزه باندې
محمد چلے بیاو اب قریشی چلے بیاو اگا ہاشمی چلے بیاو اب مکہ مکرمہ کی میدان چلے بیاو کلا منم چتا ورته دا ټول خبرې په مستقبل کې ورشک راځي چې دا نه مونږ څنګه چې دا مونږ خو چې دا پاتیان پاګان دي یو پیغمبر اسلام خاتم النبیین مني نو دا ورته انګل بدل کیږي انګل به بچو دا چې دا ورته تاسو وړاندې کوي په خاطر ورته چې ورته چې موږ دې چې ملایو پر جماعت پسې او په دې کې ورته پسې نه ملایو تاسو ورته چې دا راوځي نه جماعت باندې راوځي انګل دې نو ولېږي چې دا کار دا پټوان ولا پټوان باسي نو دې ورته کار دسي کار ورته دسي نو تمارونو لته قاجانیان سره انګل بدل کړي ورته وایا چې دا کم ولا محمد قاجانی ګردار خبيث په دې سر پیری راځي دی وای زما د لعنت سره سره پرته ورته د کنځلې ولې وکما هغه وخت د قاجانی اوس ما ته پته ولګیدا چې ته کنځلې نه کوي ما ته پته ده چې ته د قاجانی نه ولګیدا راځي د ورونو د ختم نبوت په مسله کې چنده ورکول تفسیر معاونت کول ان شاء الله بشک ګناګار یو بشک د منظور کمزوري دي ولمون استاد ویلو شاه انوشا کشمیری چې زه علي جنت نظم چې د ختم نبوت په مسله کې نماز او شو کړو دا موږ ټول جنت ته سبحان الله موږ جنت ته ان شاء الله او پیغمبر اسلام سیرت اپناو کړئ خوراک څنګه او اسکا څنګه او سملاست څنګه واسید څنګه بوړو براج څنګه ول بازار څنګه جماعت څنګه ته سملاست څنګه خبرې به څنګه ولي شار به څنګه غلو ګیر به څنګه غلولا پټکي به څنګه هو جامې به څنګه جوړولې جامې به اوسې څنګه ځان له خوراک څنګه کو اتباع کې خوراک څنګه کو ټول مسلې څنګه دې سیرت کوي حضرت کان لكم فی رسول الله اسوه حسنه زمون استاد دربارہ پیغمبر سلام په ژوند کې خاصه سنت دي الله اعلان کړی دی قل ان کنتم تحبون الله مؤمنانو واورئ او تاسو د الله سره مینه کوئ څوک چې د الله سره مینه کوي موږ د الله سره مینه کوو څوک چې د الله سره مینه کوي الله وایي یوه طریقه ده فاتبعوني دې خلکو ته اعلان وکړه چې زما ومنئ په خوراک کې په څښاک کې سملاستو کې پاڅېدو کې زما ومنئ چې زما ومنله الله فرمایي پیغمبر اسلام ته وایي ته ورته ووایه چې زما ومنئ څه چې وشي پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې موږ ستا ومنو هغوی راته اعلان کړي دا چې وشي یحببکم الله تاسو د الله سره مینه نشئ کولی الله به تاسو سره مینه وکړي او زموږ استادانو به موږ ته وایي یحببکم مفعول محو کړی دی لکم لفظ الله فاعل دی هغه یې رسته کړی دی تقدیم د ما حقه تاخیر یفید الحصر والاقتصاد الله وایي مینه به وکړي ستاسو سره الله معنا دا ده چې مینه یې سره کړې ده خو د پیغمبر ومنله راځئ سنت به اپناو که نه به اپناو ګیره به ساتو که نه چوکۍ به ساتو که نه سنت به کوو که نه راځئ چې په دې ربیع الاول په میاشت کې مونږ کم از کم یو نیم لاک پیرې درود شریف ووایو څوک څوک به وایي چې یو نیم لاک پیرې ستاسو د ټول اجتماع ده ستاسو د ټول اجتماع ده دوه لکه درود شریف ما د طرف ته هدیه دي ستاسو ټولو ته ما سره ډېر لیمټ پروت دی د کروڑو لیمټ دی ما سره الحمدلله هر هفته میاشت کې راته کروڑو لیمټ خدای راکړي نو درود شریف کثرت وکړئ استغفار کثرت وکړئ چې کوم کارونه درته ګران دي هغه وکوئ چې کوم درته اسان دي هغه وکړئ او د کوم ګران دي د هغې د الله نه وغواړئ انشاءالله الله به ستاسو زموږ حامي او ناصر شي